بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، نن زه تاسو ته د حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه واقعه بیانوم. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه یو انصاری صحابي دی. د اسلام راوړلو نه مخکې دوی د یو لوی شاعر په حیثیت سره مشهور وو او د دې اشعار په تمام عرب کې خواره شوي وو. د دې اشعار په تمام عرب کې ډېر زیات مشهور وو، خو د اسلام راوړو نه پس دی باقاعده طور سره شاعري پرېښوده. په یو جهاد کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله د دینه فرمایش وفرمایو چې ته یو څو اشعار ووایه او دا قافله کې جوش راوله، د قافلې په خلکو کې ګرمایش راوله. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته جواب ورکړو چې یا رسول الله ما خدا خبره پریښې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې ته زورونه وکړه او ورته وفرمایل چې د نبی علیه الصلاة والسلام خبره منل پکار دي. نو په دې وجه باندې حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د موقع مناسبت سره دا شعرونه وویل: یا رب لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الكفار قد بغوا علینا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. ترجمه: اے پروردگار، کستا توفیق نه وي نه مونږ ته به هدایت نو ملاو شوی، نه به مونږ منځ کولو او نه به هم صدقه ورکړې وه. اوس ته په مونږ باندې خپل سکینت نازل کړې او چې کله کفار زمونږ په مقابله کې راشي نو زمون قدمونه یعنی مونږ ثابت قدمه کړي او کفارو زمون خلاف سر اوچت کړی دی. که هغوی زمون خلاف فتنه کول غواړي، جنگ کول غواړي، جګړه کول غواړي، نو مونږ ورسره نه کول غواړو. دا د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه یو مشهور صحابي دی. دا د هغې یو مختصره غونته واقعه وه چې یو جهاد سفر کې نبی علیه الصلاة والسلام سره روانو، دا یو څو اشعار ویلي و. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.